بعض وخت کې موږ یو ماشوم ته په دې کې کله ناکله سپورستغه خبره هم پلار کوي، مولوي صاحب هم کوي، قاري صاحب هم کوي، خو دې کې عزتمندو اصلاح پرته وي، دې کې یو غم یو درد پروت وي. سړي له غوسه ورځي چې دا زما بچی ګوره اوس هم په نه سمیږي، کله غوږ هم راکاږي او کله ورله ډنډم ورکوي، کله ورته غریب بې اختیاره شي کنزل خیره هم ورته وکړي، خو د ده په مینه کې شک نشته دی، د ده غرض همدغه وي چې زما دا بچی کامیاب شي. یو ځل یو بچی دی هغه پلار ته وایي پلار ودګلو، څه خبره اترې ورته وکړلې، به ډېر زیات خفه شو. اوس نن سبا خواره سړی فلسفي دی، اوس دې پلار ته ښایي چې لکه زما دا زړه څومره خراب شو او ما ته څومره دک درد ورسېدلو. حاجي وایه څه چلو شو؟ یو کاغذ یې راواغستو، هغې داسې تاو راتاو کړو، پهله ښایسته داسې کړاکېدار کاغذ و دی فوټوسټیټ والا سره تاسو کتلي داسې نیغ کاغذ وي، بیا هغه کاغذ یې داسې نچوړ کړو، داسې تاو راتاو کړو، بیا واپس کاغذ سیده کړو. دې پلار ته وایي دا کاغذ اوس سیده کېږي؟ پلار ته وایي نه بچې دا خو اوس نه سیده کېږي، بس دقه شان دا کوږ به او دا سلوټې به پکې وایي دقه شان زما دا زړه دی، دا اوس نه روغېږي چې زه دې یو ځل ودګلم او دا خبرې اترې دې راته وکړې. پلار ته وایي لګې دی، پلار ته ځان نه پلار جوړ کړی. او یا بل ته وایي بس پلار نه مې زړه موړ شو، جومات مولوي صاحب نه مې زړه موړ شو، بس ټول دا عیبونه. موږ هم د دې بازار دکانداران دا موږ ځان ته وایو، خو تم پکې او زم پکې. زما دا خوله د تاسو نه زیاته زما دې زړه ته او زما دې غوږونو ته نږدې ده. ته چې کومه خبره اورې اول یې زما دا زړه او زما دا غوږ اوري. پلارو ته یې نه بچیا مثال دې غلط پیش کو، ویل ولې؟ ویل د چلو که بار موټر سایکل ولاړ دی ته ورشه هغې له یو کیک ورکه، نو هغې له چې کوم دی داسې یو خپه باندې زور ورکو نو سټارټ نه شو. ویل ولې؟ وایي جي سټارټ نه شو. وایي ورشه یو 3 کیکه وله ورکه، چې 3 کیکې ورکه موټر سایکل سټارټ شو. ویلې بچیه ته کاغذ نه دغه موټر سایکلې دا خراب موټر سایکلې کاغذ خې صفا کاغذ، که ته صفا کاغذ وې نو موږ ته څه ضرورت و چې ته موږ نه چوړ کولې. خو وران موټر سایکل یا وران موټر سایکل په یو کیک باندې نه سټارټېږي، 3 کیکه به وله ورکې. کیک وایي لتې ته، کیک څه ته وایي لته، نو 3 لتې چې دله درکړې ته اوس ګوره صحیح شوې. نو ته کاغذ نه، ته خراب موټر سایکل یې، خو ځان داسې به سپین کاغذ ګڼلی دی. نو دې وجې نه عزتمندو که مشران تاسو ته څه د عبرت خبره کوي، څه خبره کوي، نو دا غلط عمال دی. د هغه غریب سویمه ده، هغه به تا نه مخکې قبر ته ځي، اکثر مشران مخکې ځي او دا ټوله دنیا به هغه پلار کور به هم تا ته پاتې او هغه د پلار دکان به هم تا ته پاتې. بیا به دا غزلونه به وې او دا ټپې به وې، کاش زما پلار ژوندی وې او ما به تې سر قربان کړی وې او ما به تې دا پیسې قربان کړی، دغه ټپې به ورکې او دا شعرونه به په فیسبوک ورکې. پلار به دې بیا رانه شي او مور به دې بیا رانه شي، که پیسې دله الله درکړي دا پې خرچ کا، دغه رنګ عزتمندو که الله دله ځواني درکړي دا په خرچ کا.